تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی وی رابعه بصریه رحمت الله علیها چې کله وفات شوه څه ډېره موده پس چا په خوب کې ولیدله. چا په خوب کې ولیده تپوس کوي چې رابعه بصري تا سره څه معامله وشوه په قبر کې. رابعه بصري ورته وایي چې ماله فرشتې راغللې او رانه تپوس وکړه رب دې څوک دی. وایي ما ورته وایي چې صبر وکړې تاسو ته پوسونه کوئ زموم یو سوال کوم د هغې نه پس به بیا خبرې کېږي. یوې فرشتې بلې ته وکتل چې دا خبره خو موږ ته چا هم نه وه کړې لکه رابعه بصري چې موږ ته وکړله. دې بلې فرشتې ورته ویل چې خیر دې موقع به ورکړو چې دا څه تپوس کوي. نو رابعه بصري د دې فرشتو نه تپوس کوي وي تاسو د چرته نه راغلی. دا فرشتې ورته وایي موږ خو د اسمانونو نه رالو. نو ورته وایي چې په خپله رالی که د چا په حکم رالی وي د الله تعالی په حکم رالو. وایي ښه دا راته ووایه چې د اسمانونو نه تر ځمکه څومره مزل دی. فرشتې ورته وایي چې د اسمان نه ځمکې پورې 500 کاله مزل دی. نو رابعه بصري ته تپوس کوي ښه دا راته ووایه چې 500 کاله مزل هم وو تاسو ته الله یاد دی که هیر دی درنه. نو یو فرشته او دا بله فرشته دواړه ورته وایي دا خو ډیره عجیبه خبره ده ټوله زندګي م د الله په حکمونو عمل کولو کې تیره کړل او موږ نه مملا الله ایریږي. نو رابعه بصري ورته وایي د دغې نه ډیره عجیبه خبره دا ده چې په 500 کاله کې تاسو نه الله ایر نشو نو زه د ځمکې د سر او د مخ نه 2 ګزه راښکته شو ما نه به الله ایریږي. دا ډیره عجیبه خبره ده ما ته الله یاد دی. فرشتې لا جواب شوي داسې تپوس خو موږ نه چام نو کړی وی بس پرېږدو نو پرېښوه تپوسونه یې ترې اړو نه کړل. ګوره رابعه بصري رحمت الله علیها دا زنانه وه او دې دومره عبادتونه کړي چې قبر کې فرشتې لا جواب شوي. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې تاسو نارینه یې نو تاسو کې هم دا کمال راتلی شي. ټوله زندگی د الله تعالی په حکم سره تیر کا د اسلام په دایره کې د نن ژوند تیر کا د حضور علیه السلام د سنتو مطابق تیر کا ته هم بیا فرشتو سره داسې خبرې کې